وعلى آل سيدنا مولانا محمد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا دا ده کنه چې په دې تیر سبق کې مونږه د معراج خبره تر چیندا شروع کړو چې معراج زموږ عقیده ده معراج مبارکه چې معراج په یخه باندې د روح مع الجسدنا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح سره د جسدنا دا چې نه دا اسمانونو د اسمانونو لا مکان د چې د تل د الله تعالی سره ملاقات شوه ده دا حق دی بیا دې سبق کې دا ویل شو چې فلسفه د معراج د واقعین ته دا انکار کوي او دا ګوي درې دلیلونه ځان د لپاره پیش کوي یو دا چې لکه کدا معراج واقعا حق او سچ ومني نو بیا د اسمانونو هغه شلیدل چې دا لازمي دي نه خرق او التئام لازمي دي او دویم هغه ځان د لپاره دا دلیل ویلو چې په دې اسمانونو باندې لپاسه ور دی هغه ور ته نه دا لکه دغه دی نور دی نور چې نه داسې ګرم دی لکه د اور په شان دی دا د انسان څه شي نشي اورېدلی او دریم نمبر هغوی دا ویلو چې لکه په دې لږ وخت کې لکه دونه ډېر کارونه خدا نه کړي وایي معجزه ده صاحب معجزه وایي دی ته چې لکه هغې نه عام خلک عاجز دي پاتې شو د اسمانونو نشلېدو خبره ده او ثابت دي اذا السماء انشقت اذا السماء فطرت اذا الشمس كورت وغیره او دا بل دی چې الله تعالی بری مرګ د سیزرو طاقت الله پاک کې خودل لري هغه الله پاک وغواړي نو حضرت ابراهيم عليه السلام په اور کې هغه ته الله پاک د اور ګلي گلزار کو الله پاک هغه ونسېزو او دا بل الله پاک په دې باندې قدرت لري چې دا وخت دا ساعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره څنګه ودرې او دغه جو شوی هم ده چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس پورې لاړ بیت المقدس پورې درې ورځې لاړ دا او بیا د المقدس د اسمانه پورې د اسمانه بیا بالا مکان پورې او چې بیا راغې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بستر لا یخ شوی هونه وا یو طرف ته الله پاک د وخت هغه تارونه جندا وستي او بل طرف ته وخت جندا روان دی نو دا الله پاک فارسی باندې قدرت نه کله چې دا خبره زموږ په یقین او په ذهن کې چې الله پاک په خپل اراده او په قدرت باندې هر څه کولای شي او معجزه وای دی دا چې حضور صلی الله علیه وسلم ته خبر هم نه یو الله پاک داسې معجزه د الله باندې پیش کړي چې لکه نور خلک د هغې د عاجز کولنا د هغې د پیش کولنا عاجز وي بیا دلته کې چې دا خبره لیکلې چې فی الیقظة بشخصه الی السماء نه په دې سره د خلکو ردونه دي چې په فی الیقظة سره دې کې دغه راغی رد راغی پای کسانو باندې چې کم کسان وایي چې دا د خوب واقع نه دا د خوب واقع نه ده بلکې دا په یخه باندې شوي ده همدغه وجه ده چې دا واقعه کم کمزوري مسلمانانو واورېدله د هغوی د ایمان نه واورېدل مرتد شولو یا لکه څه کافران هغوی دا خبره ناشنا وګڼله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې راغلل ورته ویې چې لکه دا ستا ملګری خو نور کله یو خبره کوله نن خو بل څه خبره کوي هغې څه وویل چې د سره بېګا اسمانونو ته تللی وم او فرشته راغلل او زما دغه ځای د بیت الله شریف ده نبخوا چې نن دا یې اوچت کړلم او زه ما دغه یې وینځل سینې راله اوسې راله وزرې راله وینځو بیا یې ځان سره دا کړم او بیت المقدس ته لاړم او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته لاړم او بیا د اسمانونو نه دغه ته لاړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي او تا ته ویلي وی نو بس رښتیا وایي دا خبره به کو نه کړله جوړ نو دا خلک چې دیونه دا تعجب کوو نو دا د دې وجه نه کوو چې دا خبره د یخې وه که د خوب خبره نو په خوب خو سړی یو طرف ته بل طرف هر ځای ته ځي هغې نه خو بیا انکار دونه نه و پکار پوه شوې دې باندې یا دغه شان دی بشخصي دا وایي چې دا روح محل جسد دی لکه بعض کسان هغه چې دا روح صرف د روح شوی لکه حضرت اسلام فرمایي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته هم لکه داسې وخت نه راغلی چې ما پیغمبر علیه الصلوة والسلام لکه ما نه ورک شوی په بستره کې د شپې نه ما سره نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم وخت کې معراج کوو په هغه وخت حضرت عایشه د 3 کالو وه لکه چې د هجرت نه مخکې 15 کاله مخکې دا چې نه دا واقع شوې ده او د هجرت په وخت کې د هغې عمر 8 کاله د هجرت په وخت کې د هغې عمر 8 کاله نو د هجرت نه مخکې به د دغې معراج په موقع باندې به د عمر 3 کالو د 3 کالو په څه خبره باندې نه پوهېږي په داسې غټو خبرو باندې نه پوهېږي او دا خو غټه خبره ده پوه شوئ نو په دغې کسانو باندې دا رد کوي وایي چې فقوله فی الیقظة ولیدو
ففي اليقظة إشارة ده إلى الرد رد على من باجا من زعم هذا قمان أن المعراج كان في المنام معراج بسكو فخوب على ما روي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المعراج فقال كانت رؤيا صالحة. إيه وإذا حضرت معاوية أنا جلبوسو كده معراج مبارك نارتي رؤيا صالحة رؤيا صالحة رؤيا خوب توي ناوي جدا خوب يا مسلم تلدلشو لدينا دغه دار کنه چې د رؤیا صالحه دا خبره خو لاول خدا چې دا حدیث بیا ضعیف ته یا خو کدا حدیث صحیح هم شي د رؤیا صالحه نه مراد داره چې دا د دې یقیدل لیدل چې دا یقین د رؤیا نه مراد لیدل د سترګو لیدل لا یقیني صالح معنی یقیني دي او یا دا منظر چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل دا ډیر عجیب او بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د دې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس د دې آیت په تفسیر کې فرمایي چې انه راى هي رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم چې دا د سترګو لیدلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لیدل شي او بل دا کنه چې لکه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ایمان چې دا راوړل رسول حدیبیه په موقع باندې یا د فتح مکه په موقع باندې او دا خبره دا هجرت نه مخکې شوې ده لہذا د قول بری کې معتبر نه دی لکه بری خبره باندې پوه شوې تاسو ها وروي او بل چې روایت کړل شوې ده د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها انها قالت يا فرمای ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج چې ما نبی عمر صلی الله علیه وسلم جسم مبارک دا ورښه نه موندله وقد قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس چې نه لله موږ دا خوب هغه چې تم ته خودل لري لکه دا رؤیا نه لفظي معنی څنګه چې خوب راځي دغه شان دي معنی بسترګو په لیدو باندې هم راځي دلته حضرت عباس رضی الله عنه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترجمان القرآن ویل لري نو هغه د دین دا دسترګو د لیدل مراد اخلي ایا الله پاک و یریکم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ويقللکم فی اعینهم ليقضي الله دغه کې هم دا لیدل د سترګو لیدل دي لکه بری خبره باندې تاسو پوه شولئ ایا د معراج واقعات نه دا دو پیری راغله یو په خوب کې یو په یخه باندې نه د خوب واقعات دغه پوه شئ نور په یخه باندې هم شوی او د حضرت عائشہ نه خبره باندې څوک لږ دی او وجود تل دا خو لکه پاره ټایم کې دا دریو کال و نبی محمد صلی الله علیه وسلم په زوجیت کې اثر و نه ویلې نو اوجی به دې خبر جواب ورکړل شي د اول نه دا كانت رؤيا صالحه نه جواب ورکړل شي بان المراد الرؤيا بالعين چې الرؤيا نه مراد تسترغو بدل سل دي والمعنى ما فقد جسده عن الروح او دلیل هغه معنا چې د مخ کې بدغه دي چیرې مانه پیغمبر اسلام جسد نه لرنو دا صرف روح د شوی دی جسد نه ده شوی نه بل کان مع روح بل داود روح سره بل کان مع روحه وقال المعراج للروح والجسد جميعا المعراج د روح او د جسد باندې لپاره دی ونه د شخص څخه لګول وقالوا بشخص اشاره الى الرد على من زعم انه كان للروح فقط او بشخصي ذرا اشاره ده برد ها چاته چې دا معراج صرف د روح شوی دی اذان شي ولا يخفى ان المعراج في المنام او بالروح ليس بما ينكر كل الانكار او اذا خفينا ده چې معراج په خوب کې کېدل یا په روح سره کېدل نو دا د سینې نه چې دینه کامل انکار وکړل شي او حال دا چې د معراج د واقعین خلق انکار کړل خلک به مرتد شوی دي والكفره انكروا امر المعراج غايه الانكار او کافرانو انکار کړل د معراج د خبرینه ډیر زیات انکار بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك او بلکې ډیر مسلمانانو د دې د وجې نه مرتد شوي دي لکه پوه شو باندې نو کله معراج دا د خوب واقعه وي یا صرف د روح واقعه وي د جسد نه وي نو خلک به مرتد کېدل نه او یا خلک د مرتد شوی نه ځکه چې خبره عجیبه ده بیا وی وقولوا الى السماء وی الى السماء دا قید لګول نه نو دا دې لپاره دی چې هغه کسانو معذرت دي چې کم کسان وای چې دا د بیت المقدس ته شوی او دغه ته نه نشوي وقول لسماء الاشار الى رد على من زعم اگر چې ګمان کوي ان المعراج في اليقظه لم يكن الا الى بيت المقدس چې نو دا مګر د بیت المقدس پورې نه بیت المقدس پورې خو د قران نه ثابت دی ادا نور با حدیث مشهور سره ثابت دی یو په خبر روایت سره ثابت علامانه قبیل کتاب
وقوله ثم الى ما شاء الله، الى ما شاء الله تعالى اشاره الى اختلاف اقوال السلف. فقيل الى الجنه، چاہیے چې جنت پورې تللی د جنت پورې تللی، یعنی څوک جنت پورې مني چې په اسمانونو کې دوه ملاقاتونه چې دا هم شوي دي. ها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم براق ته وختو، براق هغه د خر نه لپاسه او د خچر نه قد اوس ورلی دا بیت المقدس ته بیت بوتل شو وسال کې دوه رکعاتونه وکړو، بیا اسمانونو ته وختو. په اولنی اسمان کې آدم علیه السلام سره، په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام سره، په دریم کې د یوسف علیه السلام سره، په څلورم کې د ادریس علیه السلام سره، په پنځم کې د هارون علیه السلام سره، په شپږم کې د موسی علیه السلام سره، او په اووم کې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقاتونه چې دا شوي او بیا د هغې طرفه چې راتلو 50 منځونه ورته وکړل شو. واقعات تاسو اورېدل. ثم الى اشاره الى اختلاف اقوال السلف. فقيل الجنه وقيل الى العرش وقيل الى فوق العرش، او چا به ویل چې د عرش نه لپاس هم تللی، وقيل الى طرف العالم. فالاسراء هو من المسجد الحرام الى المسجد بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب. فاسرا چې په قران مجید کې څه عن الذي اسرى بعبده، نو دا بیت المسجد الحرام نه والا د بیت المقدس پورې دا قطعي دی، په قران مجید سره ثابت دی. نو کله دین څوک انکار کوي نو دا کافر دی. پوه شئ. او بیا والمعراج من الارض الى السماء مشهور، او معراج د ځمکې نه اسمان دا په خبره مشهور سره ثابت دی. ومن السماء الى الجنه او الى العرش او غير ذلك، او د اسمانونو جنت او غیر عرش او د دین علاوه نور، دا ټول خبره احاد دي. لکه پوه شئ. ثم الصحيح انه عليه الصلاه والسلام انه راى ربه بفؤاده لا بعينه. بیا دا ده کنه چې صحیح خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پسله سره لیدل لري، پسترګو سره نه لیدل، د پسګو سره لیدل لري، په دې حقیقت سره ګمان نه لیدل کنه. نو په دې کې د صحابه کرامو اختلاف دی چې رؤیت د باری تعالی په دنیا کې ممکن دی او که ممکن نه دی، او واقع ده که واقع نه دی. نو رؤیت د باری تعالی کې ورستو په دې اول سایډ کې خبره اتر روان دي ان شاء الله د بیا وایو. وکرامات الاولیاء حق. بس پدې کې نه بس ته وایي کرامات الاولیاء حق. کرامت د ولیانو چې دا حق دی. کرامات د کرامتون جمله، او کرامت دا هغه کار دی لګي خارق عادت کار چې دی ولی متبع سنت په لاس باندې ظاهر شي، ناشنا کاری چې هغه ظاهري اسباب نه، او د ولی متبع سنت دا په لاس باندې ظاهر شي نو هغه ته څه لګي آیت کرامت. کله نبی په لاس باندې ظاهر شونه ایت څه وایي معجزه، او یو ګڼکب دا په لاس باندې ظاهر شونه ایت څه وایي استدراج. دا مخکې مونږ ویلي کنه. او که سحر او جادو نه ته ساحر وي، بیا سحر په ذریعہ سره جادو په ذریعہ سره، او که چرته بعد کله بګدي چې یو ګڼکب ته وځي نه یو کارو شي هغه واپس په باندې الټ شي ایت څه وایي اهانت ورته ویل. ما ته سویلو دا مسیلمه کذاب یو سره دوی ما د سترګه خوګ دوی دا الله دا کوي چې دا پیغمبر دی نه جو ولدم نو دا بل لړند شو دا اهانت ده. او عام مسلمان سره چې کله دا وشي چې لکه بس نه غوډه زیات نیک ده نه ډیر زیات ګناګار ده، او خالق عادت کار ته ظاهر شونه ده څه وایي معونت څورته وایي مخکې شو کنه دی هغه خو طرف دی طرف کې ویلو کو په هغه طرف کې نیک ویلو. نو ولی څه ته وایي د ولی خبره تر کوي دا والولي ولي څه ته وایي والعارف بالله تعالی وصفاته حسب ما يمكن، یعنی څومره پورې چې ممکن وي نو د الله او د الله صفات پیژندون کوي. المواظب على الطاعات، په طاعات باندې پابندي کوونکی، ګڼکپ نه وي ګڼکپ او دغه پوډري چرسیان دا د الله ولی نشي کېدی، بزرګان نشي کېدی. المجتنب عن المعاصي، د ګناهونو نه ځان بچ کوم کوي. کم کس د ګناه نه ځان نه بچ کوي دا هم د الله ولی نه دی. هغه پوه شو باندې د الله ولی نه دی چې د ګناه کوي. المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، او هغه کس چې هغه په لذتونو او په خواهشاتو کې مستغرق وي نو هغه هم چې نه دا ولی نشي کېدی. اعراض کوونکی وي، المعرض اعراض کوونکی وي د مستغرق کېدو نه په لذات او په شهواتو کې. هغه پوه شو باندې وکرامه ښه. نو دا خبره چې نه دا ته نن سبا په ولیانو کې ګوره ولی چې یو خدا چې د الله ذات او د الله پاک صفات پیژني کنه پیژني. دویم په طاعت او تابعداري او د ګناه نه ځان بچ کول، د لذتونو شهوتونو نه ځان بچ کول. کدا خبره پکې وا نو دا پیر صاحب دی کنه نه نو بیا ګڼکب ته د دنیا د دین په جامه کې خلق ولای او د دین په جامه کې دنیا ګټي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس د دین په ذریعه سره دنیا طلب کوله
د قیامت په ورځ باندې به الله خو راضي په دې مخ باندې به ذره برابر غوښه نه هر سړی به پیژني چې دا کس ته چې بدین په ذریعه سره به دنیا ګټله جی نو وکرامته او کرامت څه ته وایي کرامت دا ظهور امر دا ظاهر له امر خارق للعاده من قبله دا غره طرفنا غیر مقارن لدعوه النبوه چې دا مقارن نه وي د دعوی د نبوت سره مطلب دا کنه ک نبوت دعوی کوله جو بیا خو کافر دی د پیغمبر سلام نو وشو کوله او کچرته مکه زمانه کې کوئی چې نبی او بیا داغه خلاف عادت کار ظاهرونه راځي د معجزه وي معجزه او کله نبوت نه مخکې ورته مې او شو بیا سره مخکې ویلو مونږه ها چې نبوت نه مخکې پیغمبر د لاس باندې خارق عادت کار ښکار شي دای ته څه وایي یاره کا نو ویلي مونږه نو څه وویلو مونږه مبشرات ورته وایي که څه ورته وایي دا مخکې موږ لیکل نه ها معجزات او خبره چې موږ کوله نو پای کې موږ دا ویل نو ارهاس ورته وایي ارهاسات ورته وایي څه ورته وایي ارهاسات ورته وایي نه که خلق عادت ظهور په مدعی نبوت باندې پلاس باندې ظاهر چې د نبوت نه وروسته نو معجزه ورته وایي کله نبوت نه مخکې نو څه ورته وایي ارهاسات ورته وایي او که متبع سنت یا د الله نه یو کار ظاهر شي دا کرامت وکړه کله فاسق فاجر نه ظاهر شي نو استدراج ورته وایي کله عام مسلمان نه ظاهر شي نو معونت ورته وایي وی نو مونږه دا تاسو یې کړی دی نو کرامت څه ته وایي ظهور امر خارق للعاده من قبله غیر مقارن لدعوى النبوه چې دا د دعوی د نبوت سره د مقارن نه فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا وكم چې لکه مقرون نه یعنی نه ایمان نه عمل صالح او ګڼکب سړی او دعوت الله سے خلاف عادت کار ظاهر شو ناغي ته څه ویلېږي استدراج وما يكون مقرونا بدعوى النبوه يكون معجزه كما چې خلاف عادت کار چې مقرون په دعوی د نبوت سره دا معجزه ده والدليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم او کرامت دا حق ده د کرامت په حقیقت باندې دلیل وایي دا صحابه کرام او د صحابه کرام نور تابعین او تبع تابعین ثابت ده صرف کې دغه چې کنه معتزله هغه کرامت نه مني او هغه کرامت ځکه ولې نه مني دلیل ورسره روان دي چې راشه بخپل وایي نو زمونږه دلیل چې کرامت دا حق ده په دې باندې دلیل د صحابه کرام او د تابعین او تبع تابعین ثابت ده بحيث په دې ځل لا يمكن انکاره چې ممکن نه انکار ده خصوصا الامر الاشتراک خصوصا امر اشتراک یعنی دا کم واقعات چې دا خو یو دي په خبر روایت سره ثابت دي لیکن په دې ټولو کې امر مشترک چې نه خلاف عادت کار دی خرق عادت دی او خرق عادت باندې د ټولو چې نه دا اجماع ده چې خرق عادت کار لکه صادری دي شي وان كانت التفاصيل احادا اگر چې تفصیلی خبره دا خبر روایت سره ثابت دي وايضا الكتاب ناطق او بل چې په قران مجید کې دا خبره دي دا موجود دي په ظهور د کرامت باندې من مریم علیه السلام مریم علیه السلام ته لکه به موسم میوي مور دراولې نو زکریا علیه السلام ته تاسو کو چې ان لګي هدا کوم ځای کې دا به چې قالت هو من دا کرامت ده کنه حال چې مریم علیه السلام باندې اتفاق ده چې دا پیغمبره نو ومن صاحب سليمان عليه السلام صاحب د سليمان عليه السلام سوکو آصف ابن برخيا چې قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك بلقیس نار روانه نو موسی سليمان عليه السلام خپل درباریانو ته خپل وزیرانو دای ناس چې لکه دې دربار ما ته سوق راوړي دا تخ به مال سوق راوړي جو عفريت بګوي قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك زمونږ دا مجلس به ختم شوی نه زه به دلاره ولا ما نه ډېر ټایم دی دونه وخت نشته دی نو آصف ابن برخيا هذا الله پاک اسم اعظم ورته یادوي قال الذي عنده من علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك نظر بدل اخوا کړی ما بدل راوسته نه دا کرامت وکړه ومن صاحب سليمان عليه السلام وبعد ثبوت الواقعة وقوع ورسل ثبوت وقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز ثم أورد كلاما بيار له كلام يشير إلى تفسير الكرامة إشارة تفسير كرامتها وإلى تفسير بعض جزئيات المستبعدة جدا أو تفسير بعض جزئيات مستبعد دير
فقال فرمای فتظهر الكرامه ظاهری کی کرامت على طریق نقض العاده للولی په طریقې د هغه چې نقض د ماتی کی پای کی عادت د ولی لپاره من قطع المسافه البعيده في المده القليله لکه ډیره موده ډیره فاصله ته کول په لږ وخت کې ډیره فاصله ته کول په لږ وخت کې کایتیان صاحب سليمان عليه السلام لکه دا ما تاسو وی لکه راوړل صاحب د سليمان عليه السلام هو اسن برخي على الاشهر مشهور قول مطابق بعرش ابلیس دا بلقیس هغه عرش راوړل تخ راوړل چې دا د یمن بادشاہ وا قبل ارتداد طرفه د نظر د اړول نمکه مع بعد المسافه وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجه او دا کرامت یو داون دی چې د حاجت په وخت کې انسان د خوراک اسکاک او لباس دا ورته راشي كما في حق مريم عليه السلام فانه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا کله چې په داخلي زكريا عليه السلام محراب ته داخلي دو دا سره به رزق موندو نو قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله والمشي على الماء او بل په ابو باندې كما نقل عن كثير من الاولياء لغړيرو اولیاء نه چې دا نقل کړل شوی دي شیخ احمد ابن خضروی دا غوي زر مریدانو چې هغه په ابو باندې بتلل باندې په سفر کو وطيران في الهواء او بل په هوا کې چې دا سفر کول كما نقل عن جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى جعفر ابن ابي طالب دا حضرت ابو طالب سے جو او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ورورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فتح خیبر په موقع باندې راغ نو پیغمبر اسلام چې په دا ورځ باندې د جعفر نانو ابشي د هجرت کړو په دا ورځ باندې راغی نو پیغمبر اسلام چې ما ته پته نه لګي چې زنه د خیبر په فتح باندې خوشاله ما کنه د جعفر پر اتو باندې ځات خوشاله نو جعفر الطيار رضی الله تعالی عنہ د کافرانو دنه رضوان لاسونه جندا کټ کړو دا د شهید کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله پاک دلته دغه ور کړی وزری ور کړی چې په جنت کې ګرځي نو په دې کې مونږ خبره نه کوو چې لکه دا خو په جنت خبره ده مونږ د ژوند خبره کوو په جنت تجربه ده د مرګ نورستو ده د مرګ نورستو الله وزری ور کړی ولقمان السرخسي رحمت الله علیه وغيره مدوم وكلام الجماد والعجماء او دا رنګ د جامد چیزونو چې پای کې سا نه وي هغه خبرې کوي او عجماء حیوانات خبرې کوي اما كلام الجماد كلام دا جامد چیزونو فكما رويا انه كان بين يديه وسليمان وابي درداء رضي الله تعالى قصعه چې دا سلمان او ابو درداء رضی الله تعالی عنہ خواته یو دغه یو پلیټو فسبحت هغه تسبیح ویلا وسمعا تسبیحها او هغه دوانو دغه تسبیح څنګه دا اوریدنه هغه پوښتنه به معنی ها واما كلام العجمه او دغه زناور خبرې کول فكتكلم الكلب لاصحاب الكلب كهف لکه اصحاب کهف د پاره اصحاب کهف سپي خبرې کولې چا ورته چې تاسو موږ ولې ما وځ غلوي تاسو په وځي کې پړاو ورته چې زما تاسو انتظار وکوم تاسو مناسبه وكما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقره قد حمل عليها یو سړیو او د وای د جنند الله پاسه غوا د الله پاسه قتل او باغی باندې سفر کو اذ التفت البقره اليه دا غوا چې نه هغه ته متوجه شو دي سړی ته کوم سړی په غوا باندې پاسه وقال ورته اني لم اخلق لهذا زردي ربانه پیدا کړل شوی انما خلقت للحرث ذو دي فصل لپاره د کروندې لپاره د هیوی لپاره د لپاره پیدا کړل شوی ما د لپاره پیدا ته په ما باندې سفر کوي فقال الناس سبحان الله تتكلم البقره خلقوا سبحان الله دا غايم خبرې کوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بهذا ما بدي باندې یقین دي لکه پوه شو به باندې پوره ده دا واخو نو په سبب پوره کو نو خو چې وایو مولای صاحب کلاس لري کنه دي زي